ورکړی شوي لور خور د هغې بیا واده نه ورکول، یو دا. دویم هغه چې پردی لور خور څوک په کور کښېنوي او بیا د پلار په کور بدماشیانې کوي چې د پلاني کره به نه ځي او د ډنګري کره به نه ځي. هلکه نرشه واده که چودی کتې دا دوه موضوعګانې دي، ټول نه مخکې نه دی. ګوره چې لور خور دې ورکړه که نه بیا پکې شرایط مه ږدي چې پلانې به کوي او ډنګرۍ او خوا دې خوا صحیح ده تعلیم کوي وغیره کوي خوا دې خوا که چې کله پوره کړي او کم خبرې م کړي په هغه چې کله پوره شي هغې نه پس بیا تنګول مه کوئ. ګوره داسې خبره م راغلې ده چې زوم نه دی زومو د خپل سخر ته یې ویلي چې زه به ټوله خرچه خپله وکړم او ستا نوم به پرې وکړم، خو کم سے کم دا واده راکا دا غم ضرورتي. او ګوره هغه ښځه مو سره پسېړي چې زما واده د زر تر زره وشي او دا پلار یې د ځان نه دغه ساز کړی چې ورته ویره او نه واخ او دی خو پلان او ډینګ او د ځان نه یې دغه ساز کړی. دا ظلم کوي ظلم و. ګوره چې هر کله یوه جنانه وي بالغ شي که نه د هغې په وخت نکاح بیا کوئ او نکاح دا نه چې بس ما تاله درکړه خبره ختمه. واده د مخې سره په دې کې بډو ټیم نه لي. او دویم هغه خبره که نه زه هغه بدماش ته وایم چې جینۍ په کور کړي او کوي نه او واده نه کوي او 2-3 کاله په کور کې نه ولي بدماشیانې به کوي چې د پلاني کره به نه ځو ډنګري کره به نه ځي. زر دې چوته کا دا ستا امانت دی، زر چوته وه. نو جناب چاله چې لور خور ورکوي کم سے کم بیا پکې ټیم مه تېروئ. بس چې مثال کے طور پر لور خور ورکوي لکه لسم به کوي 12 به کوي یا پلانې ډنګرۍ به کوي هغه چې وکړي بیا به کې خوا دې خوا مه کوئ. او دویمه دا خبره چې پردی لور خور په کور کښېنوئ ستا په نوم شي نو بیا څه کوه بیا ستا عزت دی زر تر زره چوته وه. د پلار په کور به بدماشیانې مه کوو چې اخو او دلته به ځي او هلته به ځي دا به یو هغه ځان نه درته دغه بیا احساس کړي چوته یې که د مخې سره نکاح ورسره وکړه او چې نکاح نه در کوي که نه ظلم او زیاتې کوي ستا ښځه ده. بس الله دې موږ معاف کړي مړنو.